او چې کله دا انسان د الله تعالی احکامات نه مني نو بیا الله تعالی ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی. او الله تعالی بیا فرمایي چې کوم نعمتونه ما تاسو له درکړي دي نو دا مې بغیر د سوجي نه درکړي. یعنی دا غي داسې مثلا نشته چې تاسو زمانه غوښتي یا تاسو سنیک کار کړی یا تاسو څخه کار کړی او دا غي د وجه د لمه نعمت درکړي. نعمت چې الله تعالی ورکړي نو هغه بغیر د غوښتنې نه اکثر ورکړي. لکه موږ خپل جسم ته سوچ وکړو نو کوم نعمتونه چې موږ الله تعالی په کوم وخت کې راکړي دي، سترګې دي، غوږونه دي، پوزه ده، دا موږ د الله تعالی نه غوښتي نو چې الله تعالی مال داسې راکړي. کوم شکل او صورت چې مال الله تعالی راکړي دي دا ما الله تعالی ته درخواست نه کړی چې مال داسې راکړه. دا په لاس او خو چې زروغ پیدا کړی یم دا ما الله تعالی ته درخواست نه کړی چې ما روغ پیدا، بلکې الله تعالی په خپل فضل سره مال دا نعمتونه راکړي دي. دغه شان چاله مال او جیداد ورکړي دي. نو الله تعالی فرمایي دا نعمتونه چې می کم درکړي دي دا زو تر هغه وخت پورې نه بدلوما. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها. دا الله تعالی دا قاعده او قانون دی چې کوم قوم له انعامات ورکړي نو الله تعالی دا انعامات د هغه وخت پورې نه بدلي حتى يغيروا ما بانفسهم ترسو پوری چې د قوم خپل عمل نه بدل کړي. یعنی د الله تعالی نعمتونه په خلکو باندې الله تعالی خپل نعمت نه بدلي، خو چې کله یو قوم خپل عمل بدل کی نو الله تعالی دا غوینه غنیمتونه واخلي ورکړي خو ولا بغیر د غوښتنې نه دي. خو د نعمت د پاتې کېدو د لپاره ضابطه ده چې دا الله تعالی د احکاماتو به خیال ساتي. کله چې تا خپل عمل بدل کو نو الله تعالی چې تعالی کوم نعمت درکړي دي هغه نعمت بستانه واخلي. نو د نعمت د شکرې طریقه څه ده چې کوم نعمت د الله تعالی درکړي دي دا غي د استعمال چې کومه طریقه الله تعالی خو ولیدا په هغه طریقه د استعمال کو نو په دې نعمت کې به اضافه کی. او چې کله الله تعالی نعمت درکړي دی او تا خپل عمل بدل دا چې دی د الله تعالی احکامات پرې خو ده نو الله تعالی به بیا غ نعمت اخلي. نو الله تعالی دلته تذکرہ کړی دا چې الله تعالی کله یو قوم له نعمت ورکي نو هغه نعمت تی تر هغه وخت پورې نه اخلي تر څو پورې چې د خپل عمل نه بدل کړي. او چې دی عمل بدل کی دی بد عملونه شروع کی د خو عملونه په ځای چې دی بد عملونه ته لاس واچي نو الله تعالی د دنا غنیمت واخلي. نبی علیہ السلام به دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے الله زه پناه غواړم د دې خبرې نه چې تا چې کوم نعمتونه مال راکړي دي هغه زمانہ زائل شي، زمانہ واغست شي. وتحول عافیتک او دا کم عافیت او د خوشحالي ژوندۍ چې زه تیرو مدا چرته خراب نشي. وفجاءه نقمتک او د دې خبرې نه پناه غواړم چې ستا عذاب په ما باندې اچانک راشي. وجميع سخطك او ستا د هر قسم ناراضګۍ نه پناه غواړم. نو نعمت دا د الله تعالی د طرف نه چې کله راشي نو هغه علی پاتې کیږي چې کله انسان نیک عمل کوي او چې کله انسان عمل پریدي بد عمل شروع کړي نو الله تعالی دې نعمت واخلي. نو نبی علیہ السلام با همیشه دا دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے الله زړه دې په خبرې نه پناه غواړم چې کوم نعمت تا مال راکړې دي هغه زائل شي او ختم شي. نو مسلمانانو له چې کوم نعمتونه الله تعالی ورکړي دي پکار ده چې د هغه نعمتونو قدر وکړي او د هغه قدر دادي لکه تعالی الله تعالی سترګې درکړي ده نو د سترګې د نعمت قدر وسنګ کی کوم شیزونه ته چې الله تعالی قتل منع کړي دی هغه ته بنه ګوري. وګونه درکړي دي دی وګونو باندې تو اوریدل کې چې د کوم شیزونه الله تعالی ته منع کړي غانې بجانې دي هغه په ماوره ځکه الله تعالی فرمایي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. د کافرانو په باره کې الله تعالی فرمایي ک الله تعالی وغواړي نو الله تعالی با ستانه د سترګې او د غوګونو والی. څوک تاسو نشي کولای لکه وستو غاني اوري غاني بجانې دي شروع کړي دي په وخت کې دي نو هنفري خدو 5000 ناس او ناس پتا الله تعالی بالکل کون کی نو بیا سوچته چې تعالی دا غوګونو د نعمت واپس درکې. تعالی الله تعالی سترګې درکړي دي چې په دې باندې زما د نعمت شکر ادا کوم شذونه ته چې قتل حرام دی هغه ته مګوره کوم ته چې حلال دی هغه ته ګوره. وس یو سړی دی هغه په دې باندې بد نظری کوي او ناس په الله تعالی په دوه ستر ګړون کې نو بیا په دنیا کې څوک شته چې هغه د ستر کې ورکی. دا خو د الله تعالی ډیر زیات لوی نعمت دی او د الله تعالی ډیر زیات لوی فضل او کرم دی چې الله تعالی زمونږ اچانک د نعمتونو اخلینا او الله تعالی مونږ ته صبر کوي. خدای دا مطلب نه دی چې الله تعالی صبر کوي نو موږ ګناه کوو. ځکه الله تعالی په قران کې فرمایي ان بطش ربک لشدید. ګورې کله چې ستاسو رب پکړ راشي کله چې الله تعالی نیول غواړي نو داغه نیو بیا ډیره سخت ده. ګورې داغه نبی څوک ځان
نشي خلاصولې. او کم خلک چې لاندې دي، کم خلک چې کانه دي، دا غینه موږ د دوی دغه نعمتونو تاسو کو چې ير د دې نعمت څه قدر دي. نو هغه به وایي کيره زما سره ټوله دنیا رالي او د دې ټوله دنیا په بدله کې ماته د سترګو نظر میلاوي دي، نو زه به دا ټوله دنیا ورکم خو چې ماته د سترګو نظر میلاوي شي. دغه شان کم خلک چې په غوګونو باندې کانه دي، ناوي سوي هغه وایي کده د ټوله دنیا نعمت زما سره وي او د ټوله دنیا دا نعمت چې دی دا ما ورکړې وي او د غوګونو دا نعمت ماته دوباره میلاو شوی وي، نو ما به دا نعمت ورکړو د غوګونو دا نعمت به می اغسته، دا مال او دولت به می ورکړو د غوګونو نعمت به می اغسته. هارون رشید بادشاہ په باره کې راځي یو پیره اوبس کړي. بهلول دا یو ډېر عقلمن سړی و. بهلول دانا وته زمون په کلی کې خلک علاقه کې خلک وایي بهلول دانا، هغه وایي چې دا یو دانا وایي بس. دانا مطلب دا دی هغه بهلول چې کوم عقلمن. نو بهلول عقلمن چې کوم هارون رشید یو پیره اوبس کړي، او ته صبر وکړه. دا کمی اوبه چې تاسو کې کچرته دا اوبه داسې شي چې تو د تندې نمرې او تا ته دا اوبه نه میلاوي او بالکل ستا د مرګ حالات راشي، نو تو بس چل کې هغه وی که زمره ما او بالکل د اوبو ما د ضرورت نو زه د یو ګلاس په بدله کې د خپل ټوله بادشاہي ورکول ته تیار یم. ځکه چې انسان چې دین خپل ځان ډیر خوګ دی، ناغه ته بسم الله وای اوبو وسکه. هغه چې کله اوبو وسکه هغه ته یو تپوس بل کومه، هغه تپوس دادی چې کا ستاده نظام الله تعالی بن کې وبکله تاسو کړي نو د دې لپاره الله تعالی نظام جوړ کړی دی، ګردې جوړ کړی دی، په دې کې یو خپل ترمامیټر لګولې دي چې څومره وبستا جسم ته پکار دی او څومره بهر وباسل غواړي. یعنی تا وبوس کړي که وس الله تعالی په دې ګرده کې د قدرتي ترمامیټر نه وی لګولې نو تا ته په پتم نه لګي تا به وبس کړي هغه بلاندې وتی، خو الله تعالی په دې کې یو ترمامیټر لګولې دي. هغه ستاده وبن اپ کې چې تا ته د دومره وبو ضرورت دی او دومره وبو ته ضرورت نشته، هغه د میچازو په صورت کې بهر ته وباس. ناغه ته وی ک الله تعالی ستاده نظام بن کی او تا چې دا کمی وبس کړي دي دا بهر ته نوځي او تا ته دومره سخت تکلیف شي چې دا تکلیف برداشت نه بهر شي او تا ته څوک وای چې ستاده کومه بیماری چې دا به ختميږي چې کله ته د خپل ټول دولت او کومه ټوله بادشاہي د دې په بدله کې ورکې نو دا به ورکې هغه ته ورکوم بزکه چې دا ځان چې د هر څه نه خوګ دي. ناغه وته الحمدلله وایا، یعنی وبدي وسکلې په شروع کې د الله تعالی نوم دی واغستو، په اخر کې الحمدلله وایا، ځکه چې د یو ګلاس اوبو قیمت ستاسو ټولي بادشاہي نه زیات. نو الله تعالی چې کوم نعمتونه ورکړي دي سړی لکه په دې یو نعمت باندې سړی سوچ وکي نو الله تعالی ډاکټرانو نه چاته پوښتنه کوي چې تاسو دومره مصنوعي شیزونه جوړ کړه نو دا ګرده ولې نشي جوړولې. لکه مونږ یینو چاته د ګردې مسلې نو د یو کس بل کس نه ګرده وباسي هغه ته لګي، هغه ته چې دومره د ترقۍ دور دی او دومره چې دینو تاسو ترقی وکړه، نقلی غاخونم جوړ کړی دي، دغه شان چې دینو نقلی اعضاء تاسو تیار کړی دي، سرجری کوي د یو سړي شکل او صورت چې دینو هغه بدلوي، نو دا ګرده تاسو ولې نشي جوړولای. نو هغه ته وی چې په ګرده کې الله تعالی څومره نری سوري کړی دي. اول خو مونږ کدا سي ماشين جوړ کوو باغې په کروڑو روپے خرچه راځي، څومره په کروڑو روپے، یعنی په دې ګرده کې الله تعالی داسې نری باریک سوري کړی دي چې هغه سوري د دنیا ماشين اول خدای جوړېدل ممکن نه دی او که جوړیږي نو پاغه باندې په کروڑونو خرچه راځي. او هغه ته وی ک بل فرض موږ دغه ماشين جوړ کو ډاکټر وته او دا غینه پس په دې ګرده کې مونږ چې نو دغه مر نری سوري وکړه نو په ګرده کې الله تعالی یو خپل مازغې خېدي. لکه تاسو ته چې ما وی چې په ګرده کې یو ترمامیټر الله تعالی په ګرده کې چې دینو الله تعالی یو میټر لګولې، هغه میټر او هغه ماشين چې الله تعالی کوم قدرتي لګولې دا غي کار دادي چې هغه ګرده چې دینو هغه تا ته دا خبره کوي چې توس تګي شوی او بوسک کله چې سړی تګي شنو هغه ته پته لګي چې تګي یم او بس کله چې دغه میچاز ضرورت شي نو دغه میټر په ذریعہ باندې الله تعالی دله چې دینو دله پوهه ورکړي چې دې وسلاړ شي میچاز دی ناغه دې کده ګرده مونږه تیارم کړه او دام د انسان په جسم کې وم لګول نو په دغه ګرده کې چې الله تعالی کم میټر او کم ماشين لګولې دي نو دا پکې مونږ نشو لګولې، هغه ګرده به مونږ ولګو ناغه چې انسان ته په پته نه لګي چې څه تګي یم او کتهګي نه یم، زما جسم ته د وبو څومره ضرورت دی وبو بس کی پته به وته نه لګي او بیا چې هغه وبو وس کی نو بیا به دا غنه ته میجازي بهيږي ته په پته نه لګي. نو الله تعالی یو نعمت انسان له څومره قیمتي ورکړي نو الله تعالی فرمای دا کم نعمتونه چې ما درکړي دا زونه بدلوم تر هغه وخت پورې چې تر څو پورې تاسو خپل عملونه
نه بدل کړي تاسو بد عمل شروع کړه نو زه خپل نعمتونه بدل کما الله تعالی اوریدون کې دی او په هر شی باندې علم والده نو الله تعالی فرمایي ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه کچری توینی هغه وخت چې کافرانو نکله ملائکه روح اخلي یضربون وجوههم وهبدوا فمخنوا باندې وادبارهم او پشاګانو باندې وذوقوا عذاب الحريق او دوی تبوي چې وسکه عذاب دور ذالک بما قدمت ايديكم دا دغه سبدل دا چې تاسو لاسونو مخکې لګلې دي وان الله او بشک الله تعالی ليس بظلام للعبيد فخپل بندگانو باندې ظلم نه کوي کدا بآل فرعون لدوی مثال پشان د قوم فرعون د قوم دی والذین من قبلهم او دغه کسانو پشان چې د دوی نمخ کې تیر شوی دي کفروا بآیات الله اوی کفر کو د الله تعالی په آیاتونو د الله تعالی د آیاتونو نه انکار وکړو فاخذهم الله بذنوبهم الله تعالی حقوی راونی ول داوی د گناهونو په وجه ان الله قوی شدید العقاب بشک الله تعالی ډیر طاقت والا او سخت عذاب والا دی ذالک بان الله دا د دې وجنه چې الله تعالی لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم ندی بدلون کې د یو نعمت کله چې په یو قوم باندې وکي حتا یغیروا ما بانفسهم تر دې چې هغه خپل عملونه بدل کی یعنی تر څو پوری چې هغه خپل عملونه نه بدل کړي نو الله تعالی خپل نعمت نه ختمي وان الله وبشک الله تعالی سمیع علیم اوریدن کې دی او علم والده الله تعالی دا امر